Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and mighty. Potential energy. Potential means salahiyat. Potential energy. The potential energy बारे की उसो basics is the कई आगदादी. अवलने खबरा. کله چې څوک نوم واخلي پوتنشل انرژي ستا ذهن ته به راشي سټور فارم اف انرژي دا د انرژي هغه شکل دی چې هغه په یو باډي کې یا په یو سیستم کې دننه سټور شوی د پوتنشل انرژي کانسپټ د کم فیلډ سره دی کنزرویټیو فیلډ د کنزرویټیو فیلډ لی پای کې باغ سټوریج والا خبره ای د نان کنزرویټیو فیلډ لی پای کې د پوتنشل انرژي کانسپټ پنه The potential energy concept the conservative field سره دی like a gravitational field, electric field, magnetic field او elastic field. مونږ ته پته ده چې کله مونږ ورک ډن وکړو against the field دا تا چې کم کار کړی دا به سټور شوی in the form of energy that is called potential energy. Keep it simple. For example, the gravitational field day. Because they must be low potential narawalam or the against or wakam. This tamaraudo. The much come work of the store shade in form of our boy gravitational potential energy. Because they spring rawalam spring. Yes, elastic body rawalam. او زه اگینست الاستیسیټي پاکي ورک وکم دسی کم نو ما چې کم ورک وکو اپ د کې دنه سٹور دی ان فارم اف الاستیک پوتنشل انرژي او تاسو ما دا ویلو که زما سره دو چارجونه دي اپوزیټ چا یو بل سکی اټریټ کوي خو زه په زور دیو بل نه اخوا کم ما چې کم ورک وکو اپ دنه پاکي صحیح سټوري ان فارم اف الیکټریک پوتنشل انرژي ایټسټرا مخکې سر دا په دې بورډ په تاثر مو چې دا په دې باډي کې یا په دې سیستم کې سٹور کیږي نو کله دا انرژي دا په یو باډي کې ډیو ټو اټس د صد وجینا یعنی تب په هغه فیلډ کې دا پوزیشن چینج کی ها کوم دیو سپیشلی ستر راځي د ارث گریویټیشنل فیلډ ته یعنی موږ خپل خبره بیسیکلی چاله راوړو گریویټیشنل پوتنشل انرژي نو دیسی بوای energy in a body due to its position with respect to the surface of earth is known as sanum botoi potential or specially both sanum wai gravitational potential energy yo khabar yaad wasati the potential energy تعلق the reference point sare de sanga gore dage namak ke ke m zamung sara mass of the body pa gravitational field ki h zamung sara height G zamung sara acceleration due to gravity. No, the gravitational potential energy formula da mgh. They the reference sara ताल्लुक साथी. For example, kazama sara earth she reference level. Earth reference level show. The earth then dazma ki the surf liya sara. No dazma ki pa surf liya sara potential energy sa shwa. La reference te wasma tawai. کزم په یو ځبانی دا باډي پرتره د ارث سرفیس نه په څومره ډیسټنس یعنی په 4 میټر هایټ څومره ماس 2 کیلوګرام نو په دغه پوتنشل انرژي ام جی ایچ ماس 2 راولې د جی ویلیو 10 فوټ کوي هایټ 4 دی 80 جول ورشي کزم دغه ماس ته خو د په فیلډ کې په دیزي پروت دی فار ایگزامپل په 6 میټر باندې پروت دی بیا ته فارموله اپلای کوي ام جی ایچ سان سر به زموږ سر راشي 120 جول زموږ د خبرې مقصد دغستانو څه تاسو وکم د دې مارکر پوتنشل انرژي صدا نو ته زمان لول تاسو وکا سر د چا په لحاظ سره دلته کې مسله ده سر د ډایس په لحاظ سره کنا دا ځکه کم موږ چې کم چت مونږ نه شو دغه په لحاظ سره کنا لاندې دغه چت په لحاظ سره نو کله تا دغه ویم دغه نه پس په ګوره ته مال انسر راکې ولی For example, the day marker, the day dice په لحاظ سره یو potential energy دا same mass ته same جی د height ودا count کیږي او که زم د چت په لحاظ سره تاسو چې پیناسي دا خو بیا بل height ته او که زم د زمکه د لیول په لحاظ سره دا بل height ته زموږ د خبرې مقصد
دا به ریفرنس ایکسپلین کې د چا په لحاظ سره لکه به خبره پوهیږئ نو سیمپل لاجیک دا شو دا به همیشه د پاره ته ایکسپلین کې د پوزیشن خو ود ریسپیکټ ټو دا سرفیس اف ارث موږ عام طور وایو یا د ریفرنس لیول نه به ایکسپلین کیږي یو خبر بلوري که څوک کوئی چې یو باډي د ځمکې په سر باندې پرته ده په ده کې ګریویټیشنل پوټینشیل انرژي زیرو ده نو انسر دی نو ولې که یو باډي د ځمکې په سر باندې پرته ده د ځمکې د سر په لحاظ سره پوټینشیل انرژي زیرو ده خو اکچولی ګوره دی ځمکه ځان ته راکاږي خپل سینټر ته نو د هغې په لحاظ سره ګوره څه ډسټنس ته د ځمکې دا سرفیس نه پرېږدي نو اټ مینز دیټ د سینټر په لحاظ سره په ده کې پوټینشیل انرژي زیرو نه ده ریفرنس شوی یو کس وایي د ځمکې په سر پوټینشیل انرژي زیرو ده بل کس وایي نه ده دواړه ټیک وایي ولې ریفرنس ایکسپلین کوي د دې باډي د ځمکې د سر په لحاظ سره نشته پوټینشیل انرژي خو د ارث د سینټر په لحاظ سره پکې پوټینشیل انرژي شته لکه دا خبره کلیر مخکې سر موږ به پوټینشیل انرژي وپېژنده چې ام جی ایچ ته دا په اصل کې زموږ هغه ورک اګینسټ د فیلډ دی نو سر کمال که زه په داسې که زه دا کانسپټ وسمه پاور ته نو څنګه به وي واورئ پاور به داسې پاور موږ ویلی و د ریټ آف ډوینګ ورک او کله چې ته اګینسټ د فیلډ دا ورک وشي هغې ته کومه انرژي وایي نو ډیوایډ بای ټي او د پوټینشیل انرژي څه فارموله ده په دې باندې ستاسو زما په خیال دوه نومېریکلي دي ښه په سمپلي واورئ څه به ګیوني ماس اولنی نومېریکل هم ستاسو دا دی 70 کیلوګرام ماس دی وایي دومره هایټ ته ویوړی شو په دومره ټایم کې ماس ګیون هایټ ګیون ټایم ګیون جی به پټ کوي 9.8 سالف کوي سال سره معلوم شي پاور څه به ګیوني ګورئ دومره ماس دومره هایټ ته په دومره ټایم کې ویوړی شو څه معلوم کوي پاور څه فارموله به شي نو وګورئ په ایکسرسایز کې په خیال څه دوه نومېریکلې ستاسو داسې دي ماس ګیون هایټ ګیون ټایم ګیون جی به 9.8 پټ کوي او څه معلوم کوي پاور ها که زه دې نه د هایټ فارموله راوباسم د هایټ فارموله به دا شي h is equal to رټیو ملټیپلایډ ته راشي که نه نو پاور ملټیپلایډ بای ټي ډیوایډډ بای ام جي نو ستاسو یو نومېریکل داسې دی یو موټر دی یا یو ډیوایس دی دومره پاور دومره واټ ها دومره ماس په دومره ټایم کې یو ځای ته ویوړو تا ته وایي څه معلوم کا هایټ څه فارموله شو د هایټ h is equal to تاسو ته پاور ملټیپلایډ بای ټي divided by mass multiplied by g یعنی 9.8 putting the values ټیک شو یو سیمپل ام سی کیوز څومره ماس ته څومره هایټ ته وړای شو په څومره ټایم کې څه معلوم کوي پاور معلوموله به شي دا شو ماس کما د جی په ځای 9.8 جمع 10 اغسته height 2 show divided by time 4 دے سالفی کا انسان سر براشی او کدی سے قسم نومیریکلی ہوتا ته بیا په هارس پاور کې معلوم کړه تاسو سم ویلو دا چې کوم انسر راغلی په 746 باندې وای ډیوایډ سمپل مخکې د پوتنشل انرژي څه فارموله ده د دې فارمولې مطابق پوتنشل انرژي چاته ډایرکټلی پروپورشنل ها سیم هایټ سیم فیلډ فار ایگزامپل ما په دې کې یو دا ما یو مارکر نیولې په دې کې زیاته پوتنشل انرژي ده دا زه په دې کې دا دوه مارکر ونی سم په دې کې زیاته پوتنشل انرژي په دوه مارکرو کې ولې د دوه مارکرو به چلو شي ما سیوانه شو لکه ما سیوانه شو دا 1 کیلوګرام دی د دوه مارکرو وسوم رشي 2 کیلوګرام نو پوتنشل انرژي چاته ډایرکټ more mass for same height and for same field will have more potential energy بل طرف ته په فیلډوم ډیپند کوي اسی یو سمپل ام سی کیوز دنه کوم زه سیم ماس راولم او سیم هایټ ته وړم خو یو وړم د ګریویټیشنل فیلډ د ارث په فیلډ کې او یو د مون په فیلډ کې تاسو ته پته شته چې چا فیلډ سترونګ دی د ارث او د چا ویک دی د مون څومره ټایم د درته 6 ټایمز یو د درته 6 ټایم نو په مون کې با 6 ټایم کم پوتنشل انرژي او دغه په مقابله کې په ارث کې 6 ټایم سیوا پوتنشل انرژي
او the last one potential energy چاته directly proportional height ته. د دې څه لاجیک شو د دې لاجیک دا شو same mass same field less height less potential energy more height ما یوازې نه پاتې کوی ما سره بیا ځای کنه ها same mass same field less height less potential energy more height more potential energy پدې کې نور څه دي ایکسرسایز کې زما سره ته وګورئ دی تاسو په ایکسرسایز کې پدې کې څه دي ډایرکټ واورئ ښه زیاتو نه زیات یو 3-4 منټه به زموږ ولګي خو تاسو ذهن نه به پیر راوړي چې دې کې څه دي په ایکسرسایز کې ها په ایکسرسایز کې یو دا دی simply a bucket is taken to the bottom of a well بوکه راوغسته د کویه بوکه پیژنې او لاندې ویښ ته لاړه د کوی کې why does the bucket possess any potential energy explain yes دې د ځمکې د سرفیس په لحاظ سره خبره کوي نو دې د ځمکې د سرفیس په لحاظ سره په ښکته لاړو که لا نړو potential energy لاس کړه که نه کړه تاسو به دا ذهن ته داسې راولئ د ځمکې د ارت لیول دی خو ګوره سینټر په ذهن کې کېدی نو دی چې د ځمکې په سر باندې پرته اوسه پوټنشل انرژي پکې وه که نه وه دی چې څومره په ښکته باندې لاړ شي پوټنشل انرژي به یې کمیږي که نه کمیږي نو نیګیټیو پوټنشل انرژي پکې شته ځکه د ارت د سرفیس نه په ښکته باندې لاړ او د ارت د سرفیس په لحاظ سره خپل ځای څه کو چینج کو مخکې دویم نمبر وایي when an arrow is shot from its bow وایي یو غشی چا راواغستو او د هغه د هغې بو نه یې پرېښودو بو پېژنئ کمان ورته وایي هغه داسې چې پکې راښکاږي که چا هغه نه لیدل چې ته لیندۍ ولیدلې ده په دې لیندۍ کې چې دا ګټه کېږي او داسې چې راکاږي دقیق دا د لیندۍ ته بو وایي ښه نو دلته هلته خو اچون کې غشی دی چې ته لیدلی دی راکړي چې راکاږي نو دې چې دا داسې پرېږدي نو دې رواني کومه انرژي ورسره ده کاینیټیک په دې کې دا کاینیټیک انرژي د کوم ځای نه راله نو یاد وساتئ پل بو به څه مطلب دا به دا بو یا دا کمان داسې راښکو دی نو دا به کومه انرژي شو لکه elastic potential energy elastic چاته کنورټ شو kinetic energy دا مخکې why does the hydrogen filled balloon possess any potential energy explain why دا کم یو بیلون دی موږ د هایدروجن ګیس نه ډک کوی په دې کې څه پوټنشل انرژي شته نو انسر یس د دې دوه انسر پوسیبل دي یو انسر دا پوسیبل دی په دې کې چې کم بیلون دی دا بیلون په خپل پړسېدلی نه و موږ پکې پوکې وکړو موږ وپړسو په خبره پوهېږئ داسې کولاو شي کولاو لکه څنګه چې موږ ربړ داسې راکاږو هلکه داسې یي که نه نو تا چې کوم دا پوکې پکې ورکړو تا چې به کوم پرشر اکزرټ کو او د هغې په وجه دا بیلون څه شو هلکه ایکسپینډ شو نو په دې کې دننه پوټنشل انرژي څه ده سټور ده بله په دې کې چې تا کوم ګیس ور واچو هایدروجن ګیس دا هایدروجن ګیس مالیکیول د ایر د مالیکیولو نه سپک دي نو چې سپک دي اټ مینز دیټ په دې کې تا په زور باندې هغه پوټنشل انرژي ور واچوله او دی به اټومیټیکلی په ښکته راځي که به بره به ځي په بره به ځي ولې د هایدروجن ګیس مالیکیول د ایر مالیکیول نه لایټر یا سپک دي مخکې Question number 8. What type of energy is stored in the spring of a watch? Aga spring wala gadai da. Amu chidi se tawa hu chatele dil da laga. Spring watch page ne laga. Spirang page ne. Da spirang chungu di siraka guzala lagi na karar shi. Beri kama energy. Kama potential. Sanum posar laga woi kan مسلمانانو لکه دا سپیرنګ چې راښکو دی شي دا کومه انرژي پکې ده elastic potential نو دغه شان spring of a watch چې دی باقي کومه انرژي سټور ده elastic potential energy اولنې نومیریکل 70 کیلوګرام مین دی په 4 سکند کې 4.5 میټر ته وخته پاور معلوم کړئ څه فارموله به یوز کړئ ډیوایډ بای ټي numerical 5 numerical 5 بیا غسړی دی څومره ماسي دی 70 کیلوګرام دریم فلور ته وخته چې هغه 12 میټر دنګ دی په څومره ټایم کې په 20 سکند کې څه معلوم کوي پاور معلومولی به شي mgh ډیوایډ بای چې انسر راشي په څه کې وایي
او دی په څه کې معلوم کې بیا په هارس پاور کې معلوموله به شي په 746 باندې به څه کوي ډیوایډ کوي ایټسټرا